بسم الله الرحمن الرحیم. نننی درس چې دی دا متعلق د اختر د مونځ طریقې سره دی. اختر د مونځ طریقه څه ده؟ اختر د مونځ طریقه هم اسانه او ساده طریقه ده، خو صرف دا دی فرق دا دی صرف چې عام مونږ څنګه 2 رکعته مونځ کوو دغه شان دا هم دی، خو عام ورځو نه چې عام ورځو کې کم 2 رکعته کوو، په دې اختر مونځ کې صرف او صرف په 2 رکعتو کې 3 تکبیرات دا زاید دي. هغه طریقه داسې ده چې کله تاسو نیت وتړئ الله اکبر تکبیر تحریمه چې ویلی کېږي، تکبیر تحریمه هم وکړه، هغې نه بعد چې کله تاسو سبحانک اللهم وبحمدک چې دې ته ثنا ویلی کېږي، ثنا هم وویله نو اولنی رکعت یادوم درته، اولنی رکعت کې هم ثنا وویله، هغې نه بعد به چې دی امام صاحب الله اکبر یو تکبیر به ووایي نو تاسو به لاسونه غوږونو ته یوسئ، بیا به دا لاسونه پرېږدئ همدغه شان سیده بندوی به نه داسې چې تاسو نوم د پاسه کېدی، نه همداسې سیده به هغې نه بعد به بیا الله اکبر ووایي، بیا به پرېږدئ نو چې کله 3 تکبیر ووایي هغې نه بعد به لاسونه د نامه د پاسه تاسو وتړئ، هغې نه بعد به بیا نور هغه امام صاحب قرت کوي، سورې فاتحه به وایي، بیا به سورت وایي، هغې نه بعد به رکوع ته لاړ شي. نو دا د اولنۍ هغه رکعت طریقه وه. هغې نه بعد چې کله بیا 2م رکعت ته تاسو ودرېدئ نو امام صاحب به اول قرت وایي، اولنی رکعت کې خو مونږ ویل ثنا نه بعد لاسونه اوچتول، په 2م رکعت کې د قرت نه بعد مطلب سورې فاتحه ووایي، تلاوت د قرآن وکړي، هغې نه بعد الله اکبر وکړي نو تاسو به غوږونو ته ګوتې یوسئ، بیا به چې دی هغه لاندې لاسونه سیده کوئ، بیا به چې دی 2م ځل بیا په 3م ځل بیا لاسونه به نه تړئ نامه د پاسه بلکې لاسونه به هم سیده وي، 4م چې امام صاحب ووایي الله اکبر نو ډایرکټ به تاسو رکوع ته لاړ شئ، هغې نه بعد سجده، بیا تحیات و تشهد، بس دا چې دی د مانځه طریقه وه تاسو سره مونږ شریک کړه.